پنځمه پارا سورۃ النساء کې د آیات 55 درس دی. والذین هغ کسان آمنوا چې ایمان وروړي موصوف دی په صفت د ایمان وعمل الصالحات وعملونه کړي دي نیک د شریعت مطابق سندخلهم زرد چوردن بکوی جنات جنتنتا داس جنتن تجری چروان بی بهیگی بمن تحتها الانهارو لاندې د باغاتو او د محلاتو دا غین نهرنا خالدین فیها ابدا همیشه بویدی پدی جنتونو کې ابدا همیشه تل ترتلا لهم دید پار فیها پدی جنتونو کی ازواج متوحرتن بیبیان بوی پاکی کڑی شوی دا هر ظاہری او باطنی عیب نب پاکی وی امخ کی سورہ بقرہ کی تفصیل تیر شکدا دنیاوی بیبیانی وی نو الله به د هر عیب ظاهری او باطنی نه پاکی کی ځکه د انسان سره دنیا کې چې دا کوم لوازمات دي دا به جنت کې ختم شي نه به وړو کې او د سماعتې نه به غټوي نه به لاړې وي نه به د پوزې او د بدن نورې ګندګۍ وي او باطنی کمی گندگی دی بد اخلاقی بد زبانی د دې ټولو ظاهری او باطنی عیبونو نه باغی الله پاکی کی او کبی بیانو نه مراد غهری دی د جنت نه خو پیدائش سره د هر سن پاکی دی لهم فیها ازواج مطهرة دوی د پار پدی جنتونو کی بیبیان وی پاکی کړي شوی د هر عیب ظاهری او باطنی نا وندخلهم وردن بکوزوی ذلن ذلیلا سوری ډیرتا ذلن ذلیلا غسوری توي چې هغه همیشوي او پاغي یو قسمه زوال ناراضي یعنی دا بغن سورې نورب پکینوي او دا بد عرش سورې دا بختميږي نا او پوره هاته به کړیوي او دی سوری نه مراد یا سور دا غی د ونو دے یا سور دا غی د بنگلو دے یا سور دا عرش دے بعض علماء ذکر کړي کوی شي چې آیا ولې په جنت کې یخنی او ګرمشتا چې ګنې خلق به پکې سوري تم محتاج وي جواب دار جنت کې ندا سے ساړشت غني چې سوګ دې تنگ کی او نګر مشتا خو دې کې خطاب دې خلقو سره باغ بما يعقلون مثله چې داغه مثل د دوی عقل کې راضي لك الله وی ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا دیلا برزق وی پدی جنتونو کې سحر او مازیګر نو جنت کې هو نسار شتا نمازیګر شتا نپکش پشتا
نو دې پدې اعتبار وي موږ سحر او مازیګر پیجنو او دا داغي کمال وصف کوي چې اغازه کی به یخنی او ګرمي پدای مسلط نوي وندخلهم ذلا ذلیلا بلکہ قرآن حکیم خدا وی لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا د جنت بارک مالک وی نبن ور ګوري نب ګرمي ګوري او نب پکې سردی وی بلکې د اعتدال موسم وی وندخلهم ذلا ذلیلا وردن نبکو دی سوری وگتا ذلن ذلیلا اگر د جنت دونو بارکی روایاتو کی راغلی چه دمرلوی لیونی بئی او دا پا اقل معلومی گی دا اللہ حبیب منتدی خبر را کڑے د یو اونې د سانګ د لاندې بسل کالت از رفتار اسروانوي خواب ختمی گینا ابو هريره رضی اللہ عنہ فرمائی حدیث مرفوع ان فی الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها قال ابو هريره رضي الله عنه وقرأوا ان شئتم وظل ممدود ابو هريره رضی اللہ عنہ یو دا خبر دا الله حبیب ترسئی وی په جنت کې او نبی یو سور سړی بداغي د سوري دلان نه سل کال منزلو کی خداغي سور بختمینا ابو هريره رضی اللہ عنہ اولو لیک مخخشی آیات د سوره واقع لکه دیر شمایات کی رازی وظل ممدود سور بی اگد کڑشوے او داکم حدیث معارض اخرجه احمد والبخاری ومسلم والترمذی رحمهم الله دور اگدوگ دو سوری بی چه آغا با ختمی گینا آغا سوری بدور اگدوگ دوی چه ختمی گی بنا لکتا سترا روان دی سوری رعد آیات زان سرولی کئی پیزم دیرشم اکلوها دائم وزلوها د جنت میوی با ممیشوی یلتا موسم او غیر موسم نشتا وزلوها او داغی سور ارام بم امیشوی داغی سور ارام بم امیشوی ابل جانب تا اللہ کافر تبوی انطلقوا الى ظل ذی 3 شعب لاړ شي غسوری تا چې خاون د دریو شانګو دے لا ذلیل خسور دے ولا یغنی من اللهب او نس فائدہ ور کئی د لمبو دورنا دا آیات مبارکه د سوره مرسلات نسوری داغی بسوی همیشه بوی اگورا چی اونا دمر لویوی نو داغی میوی بسور سور غٹیوی بعضی روایاتو کی راغلی دی دا حدیث امام بخاری رحم اللہ ذکر کرے اے دا غٹو غٹو مٹونو مرب داغی میوی وی وندخلهم ذلا ذلیلا وردن بکودئی اغسوری اگتا آرام دیرتا ان اللہ یأمرکم بیشک اللہ حکم کئی تاسوتا ان تؤدوا الامانات دا چور کئی تاسو امانتنا الى اہلها
خاوندانو د دې امانتونو تا او اهل د دې تا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ کله چې فیصله کوئ په منځ د خلکو کې ان تحکموا بالعدل دا چې فیصله کوي په انصاف او د انصاف فیصله وی هغه چې د قران او د الله د حبیب د سنت مطابق وي ان الله بشک الله نعم يعظكم به ډیر خو وعظ در کوي تاسو ته ان الله بشک الله کان سميعا بصيرا دے اوریدن کے اولیدن کے دایو جامع آیات مبارک دے او دی آیات تو علماء هذه الآیت من امہات الاحکام تضمنت جميع الدین والشرع دا قرآن معجزہ دا ویدایو دا سے آیات دے چه دا امہات الاحکام ندے ټول دین دی یو آیات را جمع کړي ګوره یو آیات کې ټول قران حکیم را جمع کو او دی یامرکم کې خطاب چاله دي چې ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها نو علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ باز نور سلف وی دی کی خطاب دے د مسلمانانو دی اولادو تا مشرانو تا اول خطاب دے د الله حبیب تا دا غی نفس چې څوک د مسلمانانو مشر دے نو غی ته حکم نے ایوی اللہ تاسو تا حکم کئی ور کئی امانتنا الى اہلها حقدارانو دیتا آیات اگر چه خاص د کعبی شریفی د چابی بارک نازل شوه دے اید اللہ حبیب د عثمان ابن ابی طلحہ الحجبینا د کعبی شریفی چابی اغستوا او دغه وخت کې د کافرو نو عباس رضی الله عنه ته غوښتا چې مالم د زمزم د ابو خدمتم را کړي چې دا تقسیمه وا دا چابی ما ترا کوي د الله حبیب چابی واغستا کعبه ته وردن شو په فتح د مکی کې اکم بوتانو پکې هغه ټول مات کل مقام ابراهیم دای کعبه کې دنه خو نو اغم مقام ابراهیم والا کانم را بار کو او دا آیات الہ العالمین رولے گلو دا اللہ حبیب دا کعبی شریفین روت و دا آیات لستو عمر رضی اللہ عنہ ما کنتو سمیتوها قبل منہو ما تی مخ کی دانو اوری دلے نو عثمان و شیبیر و غفتو ویدا چابیانی والی خالدتن تالدتن لا ينزعها منكم الا ظالم ہمیشہ د پارا دا چابیانے والی تاسو نبی نالی مگر ظالمان اسم الحمدللہ پدغ خاندان کې د کعبه چابیانی لی او د کعبه شریفی اثر لګول داغه نور خدمت دا تروسا پوری د دغه خاندان ذمہواری دا نو آیات مبارکه نزول دی بارکیو بیا آیات عام نے دا یو لوی جامع آیات مبارکه دے ذکر دلتا معناتی ذکر کنی دغړو صحابه کرامو ندا منقول دي
چې د امانات نس مراد دی دی آیات کې وی الامانت فی کل شیء فی الوضوء والصلاة والزکاة والجنابه والصوم والکیل والوزن والودائع فهر شي کې امانت ده او دس کې او دس بسنګ کې د الله د حبیب د طریقې مطابق وګوره که پورا دیو کو نو امانت دی پورا کو اک کمه دیو کو نو خیانت دیو کو مز بسنګ کې دانا سیدا سی مز دی یاره وای تراویح دی نو سنایم تلر کا قوما او جلسیم تلر کا اعتدال تلر کو اپ یو پاو کی شل رکعات تراویح کل رجدم ربوج دے دربانی اپ کول ځان مجرمه نو دنی د خلی نه کول پکارو مسکم ګرا امانت ته پکلار کلار به کې زکاتم امانت دے پورا پورا به ورکه جنابت دے اے پتھری کا بدا غسل با سی روجہ تا روجه او امانت دے چې الله مونږ ترا کړه دغه روجه کی आवाज دانه چې د خوراک او اسکاک نه روجه دا د غیبت نه د چغلینا د نظر د غلط استعمال د غوګونو د ناکار استعمال دی ټولو نه پرهیز وی او پکېل وزن کې ممانت دے اے پورا پیمان نه بچلے پورا تل بچلے او سلین دین دے نګور خیانت بنکے چادر سر نور امانتونه خي ندان چې سبحانه بجوړ کې او داغه امانت بتس نس کې نو امانات ټول دین توي لکه رسول راشي الله وی سوره احزاب کې ان عرضنا الامانه على السماوات والارض هغه کې علماء لیکلي امانت نه مراد دا ټول دین له وردا قران مون سره امانت ده الله د حبيب دا دین مون سره امانت ده دا پورا پورا د کول او خلق ته رسول دا امانت دا ادي کی چې چا څومره کمه وکړو نو دا امانت کې خیانت ده بدايه جامع آیات ده وی الله حکم کوي تاسو ته ان تؤدوا الامانات الى اهلها چې ور کوي تاسو امانتونه الى اهلها حقدارانو د دې امانتونو ته څوک دی او شی حقدار دی ناغت دا ورکا څوک دی او شی حقدار دی ناغت دا امانت حواله کا او نا اهلو تا امانتونه پلاسو کې الٰه العالمین وای مور کوي دا جامع آیات مبارکه ده جامع آیات مبارکه ده اگر کپدی عمل شي نو بس ټوله مسله بسمشي اے ملک مشر جوړول دي نو تو ګوره چې د مشرۍ اهل د کنا داغنا کته مشر د نو ګوره چې د مشرۍ اهل د کنا یو ډاکټر جوړول دي نو د ډاکټرۍ اهل د کنا کنه تا پیسي واغستنو قابل رستو پاتې شو او د رشوت غنا په حرام مخ کې شو نګور نظام د ملک بټول تسنشي ایو قابل له دیوشي سنبالولو والده دته ورکا دان چې داغه اهل پزې پاتې شو او نا اهل لدی غورکا اې د ملک قاضي جوړې نګور چې د قضاوت اهل دکنا مفتی جوړې نګور چې د فتوی اهل دکنا د مسجد امام جوړې نو آیا د امامتۍ اهل لکنا یو سړی په منبر ناس دې نو آیا د منبر د ناس ته اهل لکنا
دغه که د دین او د دنیا کارونه اهل ته ملاو شي نو نظام بدرس شي او کنا اهل لذي ورکل نو د دین او د دنیا ټول نظام تسنشو نن دا شان طریقه دا د دین کارم تسنشو ځکه د نا اهل پلاسو کې ادا آیات ګره کافر خپل کړي علماء یو واقعیا ذکر کړی وي د امریکای او صدر ناغله چې صدارت ملاو شو نو داغه په سکول کې استاد او ډېر مشفق استاد ناغه یو عہده غوښته چې دا صدر خو زما شاګرد دی به مال راکړي وګوره یو کافر بادشاہ خپل استاد ته سوې و یو خدا چې غواړي ته دې اهل نه او ته حکومت اوس د خپل نوکرای نه رخصت کړي څو وخت پورې حکومت سړي لوي چې تاسو دماغ دې پځې نه نو اگر که زما استاد خو زه د ملک د ذمہواری دا کار تاسو نشم در کوله نن ګور نه اهل له هر شی ملاو د دنیا نظام ټول تسنسته که اهل الملاو شي نو مسله بسمشي ګور عمر رضی الله عنه اهلو حکومت ملاو نو الله سمر دنیا پام نو امان کا عبد الله دې یری نه د شپیو د کېدونا او امیر المؤمنین د خلق په کوشو کې شو کې دارو د خلق کوشو کې شو کې دارو دا یو جامع آیات مبارکه په دې اعتبار ده کده دنیا کار ده او کده دین کار ده نو اهل ته حواله شي نو چې اهل لا والا شوغد دې کار اهل ده نو نظام د دین او د دنیا بچلېږي ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها بیشک الله حکم کوي تاسو ته دا چې ور کوي امانتونه الى اهلها حقدارانو د دې تا چې څوک د دې اهل دي نو دا ور کوي سوک اهل له نو هغه تداکار اسپارا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ کلچ فیصله کوي پمن د خلقو کې نو د الله حکم داده ان تحکموا بالعدل دا چې فیصله کوي د انصاف د انصاف فیصله کوي دغه هر شی کا اهل ته ملاو شو تاسو ګورئ نه یره فلانی دا شو کړ وای ورو بس نه اهل خدا کاری نو دنیا نظام ټول معاشره د نا اهل د لاس سکیږي یو اهل تک شی ملاو شو نو د الله مدد او نصرت برازي دا الله رب العزت مدد او نصرت برازي د الٰه العالمین مدد او نصرت به بیا راځي او اهل د خپل امانت خیال کوي ځکه حدیث کې راغلي ادا حدیث اکثر مسلمانان یادی ورتا الله حبیب وی لا ایمان لمن لا امانت له دا غا ایمان نشتا چې دا غا امانت نوي او په امانتي پرواله نوي دا غا سره ایمان نشتا په امانت چې پرواله کوي او دې اهل دې نو نظام د ټولي دنیا بچليږي د ټولي دنیا نظام بسموي کله چې فیصله کوي پمن د خلقو کې ان تحکمو بالعدل
دا چې فیصلو کوي د انصاف. ګوره یوسف علیہ السلام اهلو د مصر بادشاہ شو، اپا خلقو قحط راغلیو، نداغوی د عدل و انصاف و د نبوت برکاتو ټول دنیا په خیر باندې روخانه شوا. او یوسف علیہ السلام د قحط په زمانه کې یو وخت روټي بخوړه کمزور شو. چا ورته وی چې راول داسې کوي کمزوري شوي، وی چې زموړ ما تد اوږي احساس نکېږي. اهل چې ټول دنیا سمشي. زموږ د دې بادشاہانو یو خپل تاریخ دی. د نیکانو بادشاہانو کې یو بادشاہ و یو غریب فرعیت کې ورته راغی چې اوسره زما کور ته بی عزتۍ ته راځي او زما خو بس نشته. ورته وی ښه وی ما ته بیا خبر راکې پس طریقہ تاکس ورپسې راغی چې سړی بی عزتۍ ته راغلی. بده زر زر لاړو ورته شابه چې درزم کډیو می وبلیږي بړې کا ابا سړی په تورو والو سره تیا په لو غرزولو. به ورته وی دیو بل کاوس ناغه کا شو کتو بیا ورته وی کس سړی ډوډۍ در کرم راته ما نه راکې زه ډېر روګې. بیا ورته دا دیو مې زکه بلک چې ما وی زما خودم رد عدل او د انصاف د قران او سنت حکومت ته زما په بادشاہي کې څنګه سوګدا سکي یره کې دې شیدا زما بچو کې سوکي نماوی کې دیو بلیږي څنګه تورپ ته نه چلو چوارو کسر دی اوزر غرزم نو بیا خپلې ک پردې ګورم به او ډوډۍ مې در نه سړه زکه غوښته چې قسم مې خوړلې و چې رب ته هغه پر وټای نو خورم او زما پر ایت کې دی او کس د کور بی عزتی کېږي. دی ته وی ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. ان الله بیشک الله یامرکم حکم کوي تاسو ته ان تؤدوا الامانات الى اهلها چې ورکړی تاسو امانتونه اهل د دیتا. هر شی کا اهل ته ملاو شو او هغه د دې اهل له نو که د دین نظام دی او که د دنیا دی دا ټول بسم شي. و اذا حکمتم بین الناس کله چې فیصله کوئ په من د خلقو کې ان تحکموا بالعدل نو فیصله کوي د انصاف او د انصاف فیصله هغه چې الله د برنه د قران او د خپل نبی د سنتو په شکل کې دی دنیا ته یو نظام او دستور را لګلې. الله یو نظام او دستور را لګلې. ان الله بیشک الله نعم دیر خد هغا یعظکم به چی وعظ و نصیحت در کوي تاسو تپاوي. ان الله بیشک الله کان سمیعا بصیرا دیوریدن کے بصیرا اولیدن کے. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اطیعوا الله تابعداریو کید الله و اطیعوا الرسول او تابعداریو کید رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و اولی الامر منکم او د خاوندانو د مشرعی منکم د تاسونا. اے دا اللہ تابعداری اختیار کئی او دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تابعداری اختیار کئی او اولو الامر سوگ دی. نو گن سلف علماء دعوی
چې د دین مراد هغه خلفاء او سلاطین دي اے مسلمانان مشران دی پلاسو کی د اسلامی ملک مشری دا یو دول الامر نه مراد حاکمان دی عمرا دی او دنیاوی د ملک اسلامی مشران دی او دوی معنا دول الامر دا وا چې دین مراد علماء او فقها دی لکه جابر ابن عبد الله رضی الله عنهما فرمائی امام مجاہد رحم الله وی اولو الامر سوق دی اهل العلم والقرآن او دا قول امام مالک رحم الله ورکړي امام زحاک وی اولو الامر سوق دی الفقهاء والعلماء فی الدین نو اولو الامر نه مراد فقها دی علماء دی چې په دین پوهیږي د اولو الامر دو معناګانې شوي اے د ملک بادشاہ او حاکم نه نو د تابعداري لازم ده او په دې کې شرط ده چې دا تابعداري به د قران او سنت مطابق وي کول الامر بادشاہان د الله او د رسول د مخالفت حکم کوي نو بیا به د دې خبره منل نشي د الله او د رسول مخالفت کې به د دې خبره نشي منل زکه دا مشر ده خدای د الله او د رسول نام مشر نه ده الله او د الله رسول د دې ټولو نلوي د اولو الامر تابعداري به هغه وي چې د قران او د سنت مطابق ته حکم کوي چې هغه د قران او سنت مطابق حکمي که د ګناه د ظلم د بيدینۍ حکم کوي نو بیا به د دې خبره نشي منلې بیا به د دې خبره منلې نشي اولو الامر کې دا دو تفسیرونه علماء کرام ذکر کړی دي فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ کجګړه مرال پيوشي کې او دا شی د دین دی یا د دنیا یو مسله ده ای کې مجګړه او اختلاف راغی فردوه الى الله والرسول نو واپس کئ د الله تا او د الله رسول تا یعنی کتاب الله کې حل وګورئ او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پس سنت کې د دې حل وګورئ د فیشین په تفسیر کې باج علماء وی فی شیء من امر دینکم ایس جگڑ مرال پیوکار د دین کې نو واپس کئی الاللہ والرسول کتاب اللہ و سنت رسول تا ایک اللہ پیغمبر موجود خوائنتا پوسو کئی او که وفات دے نو داغی سنتو کی اولٹوئی ان کنتم تؤمنون باللہ کئی تاسو چیمان ساتی پا اللہ والیوم الاخر و پرز رستنی ایک بار اختلاف راغے وہی کتاب اللہ و سنت رسول کیوں گورا اگورا گورے کدا سے دیو نکل قرآن و سنت ترجو نکے نو ایمان کی دی خلل راغے ذکوی ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر کتاسو ایمان ساتی پا اللہ و پرز رستنی نخبل سجگڑ فیصلہ دا قرآن و سنت تے رستو کئی قرآن و سنت تا غس کئی رستوی کئی نو قرآن و سنت بتاسو تددیسو کی فیصلہ بو کی دا اللہ دا حبیب پا سنتو کیو لٹھوئی
او دې کې ګوره واطیع الرسول کې د سنت او اثبات امرای کم خلق چې وي قران منو او د احادیثو نه انکار کوي نو دا خلق مسلمانان ندي ذکر دلته وي اطیع الله نو اطیع الله خود قران منل شل واطیع الرسول فی عطف کو اعداد دی قران نه علاوه یو بل شی دی چې هغه سنت دی او چون کې دادیم تر قیامت پورې د حدیث د ابو داود شریف کې راغلی حدیث د ابو داود شریف کې راغلی د الله حبیب وی خام خاودی نمو ممیو پتا شو کې چې په خپل پالنګ باندې کو تکیا والے او یو حکم ور تراشی زما د سنتنا چې ما پاغه حکم کړی عامه من کړی د دې وی لا ندری ما وجدنا فی کتاب الله اتبعناه یروي مو خو پویګو خو چې الله کتاب کی بس اب منو اگر د سنتو نے انکار کو نزان تباہ و برباد کو دلتا وعطیع الرسول مستقل یوشے ذکر کو او اللہ وی سرستو بسورہ نور کی راشی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ او دی یریږي هغه خلق چې د الله د حبیب د قول او د فعل او سنتو نه خلاف کوي دنیا کې یو فتنه باور تورسیږي ذالک دا قران او سنت فیصل واپس کول خیر غردا واحسن تاویلا او ډیر خیسته د انجام کې الم ترت غورن الى الذين كسانوا تا يزعمون چي گمان کوي انهم امنوا دا چې بشک دوی چې د ایمان وروړي بما انزل الیکا په هغه کتاب چې را لېږل شوی د حبیب تاسو ته وما فاغ کتابون انزل من قبلک چې اگر علی گلی شیو تاسو نه مخکې یو پل داوی دی ایمان کوي یریدونا دی اراده لري ایتحاکمو الالطاغوت دا چې فیصله اوسی دی شیطان تا اے فیصله طاغوت توڑی وی مومن خو فیصله په قران او سنت نه کوي امام روح المانی او دینور مفسرین داسې ذکر کړی دي وی دې کې طاغوت نه مراد دی يهود او غبلاد کعب ابن الاشرف ابا امام روح المانی وی فی معناه کل من يحكم بالباطل پدې کې هر غسړې داخل چې هغه د باطل فیصله کوي باطل سی د قران او سنت باندې نه کوي د خپل خېټې څخه قانون جوړ کړي وي د دې کې طاغوت نه د امرادو عدل علماء یو واقعا ذکر کړي دا اکثر مفسرین یو واقعا ذکر کړي دا غنو مفسرین یو واقعا ذکر کړي دیو یهودی او د منافق ومنس کی جنگو د یهودی ورته استاسو په پیغمبر به فیصله او منافق په خپل کلمه وي خوړه کی ګندګي د کفر او شرک پرتا وا یهودی لپاره و چې زمونږ د خو خرسيږي مولیا او دای خو پیژند چې د الله حق پیغمبر دی فیصله بس تاسو په نبی پیغمبر کوو ادي منافق ورتوینا فکعب ابن اشرف بکو نتواغود دغو ويريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت دې کې طاغوت نه مراد دغه ده او دا غنو مفسرین لیکلي چې
چې دې کې طاغوت کعب ابن اشرف ته وي فیصله اخر مجبور شول د الله پیغمبر ته راړه نو د الله حبیب او قتل چې یودی په حق دی او د اسلام حقانیت دی اسلام دا یو فل مسلمان دی بل فل کافر دی او فیصله راړه یو مسلمان حاکم او قاضی تا نده با حق لګوري دا منوي چې دا يهودي دی ارابل فل مسلمان دی دی با حق تګوري بیا دغه منافق بارکی علماء تفسیر لیکلی او عمر رضی الله عنه قتل کو او جبريل علیہ السلام راغه وی انت الفاروق ان عمر فرق بین الحق والباطل فسمي الفاروق وی ته ګورنا خلق لچې خیال او ګمان کوي انهم آمنو چې دای ایمان وروړي دي بما انزل الیک په هغه دین چې را لېږلې شوی د حبیب تاسو ته وما انزل من قبلک واغ چې را لېږلې شوی تاسو نه مخکې یریدون د اراده لري یتحاکموا الی الطاغوت چې فیصله او سی طاغوت تا شیطان تا چې هغه د الله او د رسول د حکم بالمقابل فیصله کوي الله او رسول یو سوی عادت صد خېټنا او د غندو دماغونه سره جوړ کړي وقد امروا بشک حکم کړي شوی د دوی ته اي يكفروا به چې انکار بکئی د دې طاغوت نام ويريد الشيطان واراده لري شیطان ايذلهم ضلالا بعيدا الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم ويريد الشيطان اراده لري شیطان ايذلهم دا چې گمراه کی وی ضلالا بعیدا فگمراہی لرسراب وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَچُوِلِ شِدِي منافقانو تا چی پخلد اسلام اظہار کئی اوزڑ کی گندگی دا تعالو راشی الى ما انزل اللہ آغست چی اللہ را لی گلی دی اللہ کتاب لراشی وَإِلَى الرَّسُولِ اور راشی سنتو د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا رأیت المنافقین نوین بمنافقان یسدون عنکا چی بندیگی بحبیب دتاسن سدودا فبندی دو سرا فکیف نسرنگ حال بی اذا صابتهم مصیبت کلچورسیگی دویتا مصیبت بما داغا مالو دو وجن قدمت ایدیهم چڑوان دلی گلی دی لاسنو ددوی ثم جاؤوکا بیاراشی دیتا ستا یحلفون باللہ قسم نخری پا اللہ یروی منگا کعب ابن اشرفتا ویا تاسو نفس چی عمر رضی اللہ عنہ تفیصلوڑا ان اردنا زمونگا ارادنوا الا احسانا مگر دخی گڑی د احسان کولو وتوفیقا او چې د دې دواړو جګړ مارو په منس کې جوړه خراشي کله چې عمر رضی الله عنه هغه منافق قتل کو نو قوم راغه راغدیت غختو نو الله دا حکم رو لګونو دیوین ردنا زمغ ارادن و الا احسانا و توفیقا مگر د احسان او د توفیق
یو معنا امام قرطبی دا سکړي اې دای دیت غوښتو وما نريد بطلب ديته الا الاحسان وموافقه الحق مونږه اراده نه لرو په دې دیت غوښتو کې مگر د احسان او خېګړې وتوفیق او د جوړخ په مند دواړو کې یا معنا دا ما اردنا بالعدول عنك في المحاكمه مونږه اراده نه لرو او پتلو کې چې تاسو نه مبلتفي سره وړا الا التوفيق بين الخصوم یرا مونږ چې دای په منځ کې جوړه خراشي او د خېګړې اراده مو اولئک الذین دا خلق دی یعلم الله چې پوهیږي الله ما فهغس فی قلوبهم چې دای په دې زړونو کې دي فاعرض عنهم نمختنا وعړه د دې وزر ګره مقبول وا او دای چې د دې قتیل د وینو او د دیت مطالبه کوي دا حذر دی مخت واړه فاعرض عنهم نمختنا واړه وعظهم او دوی ته پجب نصیحت کا او د دې منافقت نه بنې کا وقل لهم او فرمای دوی ته فی انفسهم فبارد نفسونو دوی کې قولا بلیغا وینا اثرنا کا او د دې علماء یو څو مقصدونه ذکر کړي فی انفسهم یو معنا دا وکلهم فی انفسهم فی شان انفسهم او آیا دوی ته په بار د شان او د حال د نفسونو د دوی کې قولا بلیغا وینا اثرناک ورتوکا اباظ علماء د فی انفسهم دا معنا کړي قل لهم خالیا لا يكون معهم احد دای توایا خو چې دای یوازي او نور څوک ور سره نوي ځکه یو سړی ته چې پټ نصیحت کې ویل انه ادعا الى قبول النصيحه دا ډېر بلون کې قبلې دود نصیحت تا اله په پټه دې نصیحت ورته کو دا څومره خبره ده ځنې وخت چې په سرګند وي دا سره داسې شرمنده شي په ضد کې را نورم په غبي دینه اکلک شو عقل وې یو شرمول داسې پټه غونتی ورته وایا چې ګوره ته دا کارونه کې ودا خود ځان ته قبر او خیرت خرابې د فی انفسهم یو معنا امام روح المانی دا کړي وایا دویتا فی انفسهم پنفسونو د دوی کې یعنی خالی چې بل څوک ور سره نوي او دوی معنا تاسو غاول نه یو اور د وایا دویتا په بار د شان د نفسونو د دوی کې قولا بلیغا ونا اثرناکا وما ارسلنا من رسول او نور علی گلم اسیو رسول الا لیطاع باذن الله مگر دا چې د دې پیغمبر تابعداري دی وکړي شي په حکم د الله په توفیق د الله ولو انهم کچره دوی از ظلموا انفسهم کله چې دای ظلمونه کړو په خپل ځانونو او ګناه کړي وجاو کا حبیب تاسو تبراغلې وې فاستغفر الله نو د الله نه به بخنه غوښته وې واستغفر لهم الرسول او بخنه بغوښته وې دوی ته د الله رسول صلی الله علیه وسلم لوجد الله نخامخ منزل به دوی الله
توابن ډیر توبه قبلون کې رحیم او مهربان. دا د آیات مبارکه ترجمه لفظی تاسو اورید او دا خبره د الله د حبیب د ژوند پورې دا جاءو کا تاسو تراغله او حبیب تاسو ورته بخنه غوښته دلته یو واقعا بعض خلکو ذکر کړي حکایت مشهور ده د عتبینا او اذناستم د قبر د نبی صلی الله علیه و آله وسلم دیکھو باندې چراغ وی السلام علیک یا رسول الله سلام دی پتا ہے د الله رسول سمعت الله یقول ما د الله نوریدلی چې فرمای ولو انهم ظلموا کدی خلق پزان ظلمنا کړي جاءوکا او تاسو تراغلې نو وی وقد جئتوک مستغفرا لذنبی زراغلم تاسو ته د خپل ګناه بخنه غواړم مستشفعا بک الی ربی او ز پتاسو باندې شفاعت طلب کوم خپل رب تا ابیس شیرونه وی یا خیر من دفنت بالقاع اعظمه فتواب من طيبهن القاع والاكم نفس الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم اے بہتر داغچا چستا سو بدن مبارک پدی خاورو کی دفن شوه دے نستاسو د خوشبوئی د وجناب دا ټول خواوشار شوی دی خوشبویدار شوی دی بیا باندې چیلاړو او زما سترګو باندې خوب غلبه وکا زما الله حبیب کو تو خوب کی فقال یا عتبی وی عتبی لاړ شادی باندې چیتا او زیر ول ورکا چې ان الله قد غفر له الله د تبخنه کان نګور دا واقعیا دا کیسه دا ادا د خوب خبرې دي علامہ البانی رحمه الله د دې بارک وی حکایت منکرۃ دا یو منکر واقعیا دا او موضوعی خبره ده د دې خبرې څه دلیل نشتا څه سند نشتا دین کې ګور دلیل قران وی او سنت وی د نبی کریم علیه السلام او دا واقعیا دا پسیانت الانسان کی محمد بشیر الصحصوانی الهندیم ذکر کړي او شیخ رحمت الله تعالی علیہ فعل بصائر للمتوسلین باهل المقابر کی ذکر کړي ندا موضوع او مکذوب روایت دے داد آیات تفسیر نہ ولو انهم اذ ظلموا کچروی دوی چې دای ظلم کړي وي انفسهم فخبل زاننو جاءو کاو تاسو تحبیب راغلے فاستغفر الله ذا الله نے بخن غختے وے واستغفر لهم الرسول او دیت بخن غختے وے ذا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوجد الله خام مندل بودی اللہ تواب الرحیم توبہ قبل ان کے و مہربانا فلا وربکا دالا یا زائد و د تاکید د پارا
د قسم معنی مضبوطولا نګور چې لا زائد شنو معنا فلا وربک اے فوربک قسم دستا پربانی یو قول دام دے سو کوئی جدا لا زائد ننا رد دے دیو کلام مقدر نمانا دا سشوا لا یکون الامر کما زعمتم کار گردا سن دل کسنگ چتا سگمان کوئی وربکا قسم نستا پربانی لا یؤمنون دی مومنان نشکی دے ترسو چی دادری شرطون موجود نوی حتی یحکموکا تردی چی فیصل کون کے اگرزوی حبیب تاسو لرستاسو پجوندن او ستاسو دو وفات نفس تاسو سنت فیما پاغس کی شجر بینهم چی اغا اختلافی دی پا مند دوی کی د شجر معنا و اختلف بینهم ثم لا یجدو بیادینمومی فی انفسهم پخپل زرونو کے حرجن سشک و تنگی مما قدویتا دا اغن چتاسو کم فیصلو فرمائلا ویسلمو تسلیما او منیستا فیصلا تسلیما امیشہ د پار منل ورد ایمان د پار دری شرطونه کل اکدی کی یو دین الله وی قسم دې چې مؤمنان ندي سو شرطونه شو یو دا چې کومه مسلې اختلافي دي نو تا کلمه ویلې د الله د حبیب په سنت او فیصله کې دویم چې د الله حبیب کومه فیصله وکا نو پزړونو کې پاغه کې بشک نه کې تنګي کې بنا او دریم دا چې دا فیصله به وقتی طور منلنی همیشه به دې تغاړه کې دي وګوره دا درې شرطونه آیات مبارکه کې دی ایمان د فرض ذکر کړل کدی کې یو کمې وی نو مسله خطرناک ده کدی کی یوی خبری کمیرا ہے نو مسئلہ صدا خطرناک دا دری شرطون ذکر کل دی آیات مبارکہ کی اگر دا یوازی دل تنوی پنورو آیاتونو کی ویلی ایمان سے گورا منفی کڑے دے ویلی شری گمراہ دے لکو گری تاسو سورہ احزاب گوری یوشتم پارکی سورہ احزاب رازی التم دغشان فرمائلی دی سورہ احزاب گوری او داغی آیات مبارکت وشتم پارکیو گوری شپک دیرشم نمبر آیات دے وما کان لمؤمن ندی درست د پاره دیو مؤمن سړی ولا مؤمنه نو ند پاره دیو مؤمن زنانا اذا قضى الله ورسوله امرا کله چې فیصلو کی الله او د الله رسول امرن دیو کار ان یکون لهم الخيره دا چې شي دیلر اختیار من امرهم دکار دوینا الله او رسول چې فیصلو ک نخبل خو خبر چلی ومن يعص الله ورسوله چا نا فرمانیو ک د الله او د رسول د الله فقد ضل ضلالا مبینا نبیشک گمراشو په گمراهی اخکار سرام سرگن او خکار گمراشو د دې آیات مبارکه کی دادری شرطونه ذکر کړل یو سره په خله کلمو وی الله او رسول منم اجه اختلاف راغی نو بیا الله او رسول والا فیصله نه مانی
یا الله او رسول سے فیصلہ او کده پزړه کې شک کوي او تنگ نه یا وقتی طور ویوبه منم خو همیشه د پاره نمنی نو دی آیات کی ہوئی فلا وربک قسم دستا پرب لا یومنون چې دای مومنان ندی او آیات حکم عام دی اگر چې نزول خاص ہو لکه بخاری او مسلم شریف کې راغلی د زبیر رضی الله عنه دی او کس په منس کې دوبو په نمبر کې اختلاف ہو اے طریقہ د اسلام دا چې وبد بار ناراضی نو اول د اول پټی د وبکول حق دی د چې دا هغه پټه وبشي نو بل راضی دا سی نمبر په نمبر راضی او چې وبدي گیټو تر ورسیږي فصل دمر ډکشي دمر حق دی نو دا الله حبیب ورته زبیر رضی الله عنه ته دی باغ وبکا بیا گا وندی تو برا فریزا نا غکسوی ودا استاد پپوز وینه داتا سوز کلا شو نو دا الله حبیب پرنګ مبارک کی تغییر راغې ځکه د نبی په فیصله او قسم دي سړی خبر او کا نو زبیر رضی الله عنه ته باغ وبکوا بیا وبندوا تر دې چې دا دی دیوارونو پورې ورسی سمرا چې د وبو حق دې بیگا وندي تپریزا او دا آیات مبارک الله رولې ګلو چې زما حبیب یو فیصله وکي او دې کې سوکا خوا دې خوا کوي نو دغه حکم دې د الله چې دی آیات مبارک کی ذکر کو دی آیات مبارک کی ذکر کو امام قرطبی وی دا سړی منافق زکه د دنه دا سي خبره سرګن نشوي یا دا احتمال مشته چې منافق نو خو ځنې وخت به سړی په هنشي او خبره دخلې نوزي او شیطان یو خوي نو بس خبره خلی نه او تعبید هغه نه رجوع کا لکه کله د لوی لوی خلقو نم داسې خبر روزي امام نووي وای کنن داسې خبره چاو کا کم چې دغه کس کړي وا او د الله د حبیب فی صلیته نسبت کو چې دا خو غنی العیاذ بالله خواهش فی صلا کان کافرن د دې بکافر صابیږي وجرت علی قائله احکام المرتدین او کدا سے خبر چاو کا نظمان د مرتد احکامات بچلیږي ندی آیات کی دا مسئلہ ذکر کا ولو انا كتبنا عليهم کچره مونږ چې مونږ فرض کړو په دوی ان قتلوا انفسکم دا چې قتل کوي خپل ځانونه او خروجو من دیارکم یا زید خپل کورونه ما فعلوه ننبو کړه دی کار لرا الا قلیل منهم مگر لغن تکسانو ددوینا ولو انهم فعلوا کچره دوی چې کړه ما هغه یعذون به چې دیت وعظ او نصیحت کی دی شفاغه لکان خیر لهم نخام خادب غرو دوی د پارا واشد تثبیتا او خلا او حق لکون کے بوے مضبوطون کے بوے دوی لر په ایمان او په حق باندې دا د آیات مبارک لفظی ترجمه آیات بارکی د علماء کرام اختلاف دے چې كتبنا علیہم کی دی ضمیر نسوک مراد دی
نو باز علماء وی دین منافقان مراد دی اباز وی نہ مومنان سے مراد دی دو قولون دی د مفسرینو نګور ک مومنان ته مراد شي نو الا قلیل منهم نبسوک مراد وی وای کوم په دې مومنانو فرض کړي او زما حکم الله وی راغله وی چې ځانو نه بقتل وی او د خپل کورونو نه بوزي نو نه به کړه دا کار مگر لغون تی د دوینا چې هغه مخلصین دي چې هغه د الله د حبيب په اتباع کې قتال او جهاد هم کړي او هجرت هم کړي نه هجرت هم کړي نه لکه راغلي چې د آیات نازل شو نا ابو بکر رضی الله عنه یا رسول الله لو مرتنی ان اقتل نفسي لفعلت فقال صدقت يا ابا بكر ویاد الله رسول کما ته حکم کو چې ځان وجنم نزبدی ته تیار شم الله حبیب وی اے ابو بکر ترشتیا وے دغه آیات یاد مومنان مبارک دے داسی دا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نم راغلی او یا آیات دا منافقان مبارک دے الا قلیلا منهم مانا بداشی وی کچری منفرس کڑے وی علیہم پدی منافقانو ان قتلوا انفسکم دا چې زانون وجنئی اوی خرجو یاوزی من دیارکم دکورون استاسونا ما فعلوه نبوی کرده کار اللہ قلیل منهم مگر لغن تی دزوینا دا بیدریا کاری دفارکنے وی ولو انهم فعلوا کچروی دی چی کڑے وی اخلاص سرا ما هغ یوعزون به چی دیتا نصیحت کی دیشی پاغی لکان خیر اللهم نخام خاوب دا غرد دوید پارا واشد او ډیرک لکب و تثبیتا پا مضبوط والی کی پا حق و پا ایمان بانے وَإِذَا اللَّاتِنَاهُمْ پدغ وقت خام خاور کڑے بوے مونگویتا ملدنا زموند طرفنا اجرن عظیما اجرلوی ولہدیناہم خام خا ہدایت بمکڑے ودویتا صراط مستقیما لارنی غتام نور بمدویت ہدایت کی زیادت فرمائے لے ومن یطوع الرسول ہر غچاچ تابداری ومن یطوع اللہ والرسول ہر غچاچ تابداری کدا اللہ والرسول او دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاولائک ندغ خلق مع الذین پرزد قیامت دا اغ خلق سرب مرگریوی انعم اللہ علیہم چه نعام و احسان کرے دے اللہ پاغوی من النبیین یعنی دا پیغمبران علیہم السلامنا والصدیقین او دا رشتینونا والشہداء او دا شہیدانونا والصالحین او دا نیکانونا وحسن اولئک رفیقا او خیستدی دغ خلق پا مرگرتیا کی وردا یو جامع آیات دے
او مسلمانانو د پاره ډېر د خوشاله آیات ته مسلمانانو د پاره ډېر لوی د خوشاله آیات مبارک ده ایو ایشا چې هغه شیبان عملو کو چې الله او رسول ورته حکم کوي او هغه سی پریخل چې الله او رسول دا غنه من کوي نو الله به د عزت ز جنت ور رسي او د انبیاء او صدیقین او شهدا او صالحین مرګرتیا به ورته نصیب کی د دای مرګرتیا ورته نصیب کی چې چا د الله او د الله د رسول صحیح تابعداري اختیار کا اگر دیدے کی آیات مبارکہ کی اول شروع کا پانبیاء علیہ السلام زکدا اعلی درجہ بیا صدیقین او بے ور پس شہداء او سلونم نمبر کی صالحین ذکر کل ندی مرتبی تب الہ العالمین وررسی ادی بارکی گن احادیث راغلی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی و امامت اللہ دا حبیب ناوریدل چی نشیسی و پیغمبر چی بیمار شی الا خیر بین الدنیا والآخرہ مگر اغیت دا دنیا و دا اخیرت بارک اختیار ملاویگی چه زما پیغمبر دی نیمګړي دنیا کې پاتې کېږي او کا آخرت کې نو دا الله حبیب چې کلا وفات کېدو نو سخت خو نو ماته نو اوریدل ما دا الله د حبیب نو اوریدل اخذته بحه شدیده وای بحدی ته وای دی مړی کې څه شی راشي आवाज کې تغییر راولي आवाज ور سره سخت نو الله د حبیب دا مړی داسې سټوخي او سنی ولې وا وای ماته واوري دل بی فرمای وی مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین اے اللہ حبیب اللہ دا خلق سره بمرګره کچ ور باندې دي نام کړي چې هغه انبیاء علیهم السلام او صدیقین او شهدا او نیکان دي بیبي فرمایي چې ما واورد الله فعلمت انه خير ما تفتو لګي د چې د الله حبیب تم اختیار ملاو شو دا حدیث امام بخاری امام مسلم رحمهم الله او نور محدثین ذکر کړي اگر پیغمبرانو ته د مرګ په وخت کې اختیار ملاويږي دا د عزت ته ادا غیر مرتبه پورتواله ده او دې کې دا غي زیادت شوق او محبت دی الله ته هر نبی ته چې اختیار ملاو ده ناغ دنیا کې پاتې کېدل نه دی غوړه کړی یو نه دی ویلي چې دې غمونو په جاله کې پاتې کېږي ادالوی مقام دې چې جنتم وی او د انبیاء علیهم السلام گاونګری وی الله دې زموږ استاد نصیب کړي ربیع ابن کعب الاسلمی او جلیل القدر صحابی دے اصحاب صفاو کې مسلم شریف حدیث ته دیو امام الله د حبیب سره شپته رولا څوکیدار بولاړو دا طالب العلم ربیع ابن کعب الاسلمی نو ما ورته دا او د صبراړیو که سہاجت وو نو یو ځل پښمنه الله حبیب سل فقال لي سل وی سوال کوا صدر الله نو واړ د رحمت للعالمین رحمت جوش کې راغله سو واړ نو ورکه مونږ ته وی چې سورہ دنیا او د فانی سيزونه به مغفره فقلت اسالک مرافقتك في الجنه
ماوی حبیب سوال در نکوم چې جنت کستا مرګره شم قال او غیر ذلك ودین بغیر بل قلت هو ذاك ماوی بل شی نه غواړ دنیا کې غستا سو خادم دین بلوی مرتبه سی جنت کې موام جستا سو مرګره قال فاعني على نفسك بكثرة السجود وی خزم در لالا نغوارم خوتم زما سر د خپل نفس بارک مدد کا او ډیرو منزونو لزور ورکا ډیرو منزونو تزور ورکا دا حدیث او د مسلم شریف ایوب الحدیث د مسلم شریف راغله دا الله حبیب په ليله الاحزاب کې حذیفه رضی الله عنه ته ویلو الا رجل یاتینی بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامه آیا یو سړی نشته چې لاړ شي د کافرو دی ډلو تا او د دې خبر راړي او دې بما سر پرز د قیامت وی نو حذیفه رضی الله عنه را پاسې دو لاړو د قوم د کافرو جاسوسیو کا او یو حدیث کی راغلی دا حدیث د ترمذی شریف دے وی المرء مع من احب وله مکتسبا سړی بد هاغه چا سروي چې چا سره مینا دا او د لپاره باغی چې د څه کسب کل د لپاره باغسوي چې د کسب کل دغه د چا محبت چې د الله او د الله د رسول سره ده او د الله د کتاب او د پیغمبر علیه السلام د سنت سره ده او د الله او د رسول چې څومره اوامر دي دا پورا کوي د نواهیونه اجتناب نه الله وی فولائک مع الذین دا بد هغه کسانو سروي چې نام او احسان کړي الله پاوي چې هغه د غسلول جماعتونه دي دا سلور جماعتونه دي د انبیاء علیهم السلام صدیقین او شهدا او صالحین سربئی د صالحین سربئی او یو حدیث کې راغلی چې دا د مسند احمد حدیث ده او ابن خزیمه ویلی چې صحیح ده یو کس راغی د الله حبیب ته د الله رسول شهدت الله اله الا الله وانك رسول الله ما گواہی کړی چې الله نه بغیر بل اله نشتا او گواہی می کړی چې تاسو د الله رسول یې وصلیت الخمس من زمنکم وادیت زکات مالی او د خپل مال زکات ورکوم وصمت شهر رمضان اما د رمضان روجیب نسم د الله حبیب ورته مات علی ذلک کان مع النبیین والصدیقین والشهداء یوم القیامه هكذا ونصب اصبعه اگر دا لوی د بشارت حدیث ده هغه دوی توجه کوي وای چې چا کی چې ایمان دې پنځه منځونه کوي درم مال الله ور کړه زکات ور کوي د رمضان فرضی روزي نشي نسوک چې پدی عقیده او پدی اعمال مرشو نو دیب مع النبیین والصدیقین والشهداء یوم القیامه هکذا ادا غوتی دا چې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم خو یو خبره وکا وی ترسوی چې د مور پلار نافرمانی نکړي د په اخر کې ذکر کا ای ځل مو د سړی ایمان می منځونه کوي زکات ور کوي روزي نشي نو کده مور پلار نافرمانی نه کوي مور پلار ته پریشان او خفن دي نمع النبیین والصدیقین والشهداء یوم القیامه
اخرجه احمد. دیبا د دې حدیث تخریج امام احمد رحم الله کړه، ابن خزیمه ویلي چې صحیح دی او ابن حبان موي حدیث صحیح دی. وګوره بعض خلق بم د انبیاء علیهم السلام مرتبو کې الله دا غي سره گاونډیان کی پخپل فضل او پخپل رحم باندې. لکه حدیث دی د ابو سعید خدری رضی الله عنه وی جنت والدی دای بدا بالخانو والد پاسدا سی ګوري لکه اوسره پزمک ولاړوي اباز استوره کله اسمان کې پړکو کی نظر لاندې راشي عقل د نظر نه بیا غایب شي. نو باز جنتیان چې خپل جنت کې ولاړوي ناشوي نو دا برواله لبدا شي ګوري د کومه غستوري لګور دومره اوچته مرتبه وي. د صحابه یاد الله رسول تلک منازل الانبیاء دا بد پیغمبران علیهم السلام مرتبه او منازل وی لا یبلغها غیرهم ادي تبد دین بغیر بل سوک نه رسیږي. دا الله حبیبی ولینا قسم می دی پاغزات چې زما روح دا غفلا شو کینه س خلق به پیغمبران ندی عام مومنان دی الله ایمان وروړي او د الله د پیغمبرانو تصدیق کړي دای بم دغه مراتب ترسیږي. دا حدیث امام بخاری او امام مسلم رحم الله ذکر کړي نه. انس رضی الله عنه بوي دغه حدیث بارکه چې وای سړی بداغه چا سره چې چا سره مینوي. نانس رضی اللہ عنہ ما فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث. دا المرء ما نحب متفقن علیہ حدیث هم ده. سړی په جنت کې چا سره مینه وای مسلمانان په دې حدیث ډیر زیات خوشحال شویو. په دې په وګوره یو سړی وی د الله د حبیب سره مې محبت ده نو دای محبت والی چې ته د سنت او تابعداري کې استا شکل ظاهر باطن ټول ژوند الله د حبیب د سنت موافق دی. او کې اوسړه داوا کوي چې زما د الله د پیغمبرانو سره محبت دی خدا غي سنت خوخ ندي بدن کې خوخ ندي واده کې خوخ ندي غم کې خوخ ندي نو دې په داوی د محبت کې دروغجن نه. انس رضی الله عنه وی زما خود الله د رسول سره محبت ده او د ابو بکر او د عمر رضی الله عنهما سره محبت ده وارجو ان يبعثني الله معهم زومه ساتم ما بم الله د دوی سره را پورته کی اگر کما د دوی غنث عملن کو. رواه مسلمن. نګور آیات کې ټول کامیابی ګور راجمع کړي. الله دې مونږ ته د خپل حبيب او د هغه د دین د تابعداري توفیق راکړي. ومن يطع الله هر غچا چې تابعداري وکړه الله او رسول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم فاولائک نو دغه د الله او د الله د حبیب د سنت تابعدار مع الذین فرض د قیامت په جنت کې د هغه کسانو سره وي انعم الله علیهم چې انعام او احسان کړی دی الله پاوی من النبیین یعنی د انبیاء علیهم السلام نا والصدیقین او درشتینو خلقنا والشهداء او د شهیداننا والصالحین او د نیکاننا وحسن اولئک رفیقا او خستدی دغ خلق په مرګرتیا کې ذالک الفضل من الله
او دا مهربانی د طرف د الله نه چې ګور کمی درجی والے د بر درجی وال سره مرګري کل وکفا بالله علیما او کافی دے اللہ پوہا یا ایها الذین آمنوا ایمان والو خذورا واخلی حذرکم اغا سامان د بچاو خپل اسلحه راوالی حذرکم نه مراد اسلحه دا اگر اسلحه ته د حذر نوم کې هو اے یرا مسلمان ته وی تیار یا بیدار اوسېګا اسنه دشمن د غفلت کې ونه وای نه دین اسلحه جوړی نه تیار دی بس ټول په غفلت کې وای کفارو په ګډو وډو سرکړي سو کې پدې سرکل چې اسلحه م جوړاوه ابس بنگلې جوړاوه او روانوا چاته وی باز اخلا لوزوي او غټ غټ گاډي اخلا ابس غافل پروتیا سمر مسلمانان ملکونه پدې خواهشاتو کې اخته کړی اددای په پیسو چې د کافرو په بنګونو کې پرتیری ای دای لپاره تیارې کوي اصله ته حذر کوموي وای ګور پایره اوسېګا بیدار اوسېګا غافل نشي زدر توام چې دا کافر دی ګور دشمنان دی ایمان والو خذور واخلی حذرکم سامان د بچاو فانفرون زید اللہ لارک جہاد تا ثباتن ڈلی ڈلی دا ثبات جمع د ثبتن ادا پمانا د جماعتن رازی اغډل توي چې د سړو ډله د دلسو د پاسري اسو کوئی د دو د پاسه ته ثبتن وای زید الله لارکی ثباتن ڈلی ڈلی جدا جدا ڈلی زئی او انفرو جمیعا او که ضرورت راغن ټول په اتفاق زئی که ضرورت راغن ټول زئی و ان منکم بیشک زنید تاسو نه لمن خامخا غسوګری لا یبتو انا ادری متعدی او لازمی دواړه معنا غانی کی یو معنا داوا لا یبتو ان رستو کیږي د قتال او د جهاد فرضنا نو معنا ولا تثاقلن ولا يتاخرن عن الجهاد زنی پتاسو کې خامخا غسوګری ادا منافقان یادای لا یبتو انا چرستو کیږي د جهاد نا او معنا متعدیدا زنه پتا سو کې هغه سوق دی کلمه وای خړې د غندګۍ نډک د منافق دی خامخا سوق دی لا یبتو انا چې نور رستو کوي نورو کی سستی راولی پخپل خود د الله حکم نمنی چې نورم سستی فین اصابتکم مصیبتن کورسی کی تاسو ته مومنانو په دی جهاد کې سم مصیبت اے د دشمن د طرفنا لکه مرګری شهیدان شول یا ظاهری تاسو مغلوب او کمزوري شوي قال ندا منافق پزړه کی وای قد انعم الله علیا وی بیشک انعام و احسان کړي والله پما اذ لم اکم معهم شهیدا کل چنو مزد دوی سر موجود یوی کزوی نظام چرته شهید شوی جنت لبتره ګور بی دینی ته د انعام او د احسان نوم کې خو اے فرضی جهاد د مسلمانان میدان کې دي شهیدان شول منافق وی قد انعم الله علیا وی انعام و احسان کړه دی الله پما اذ لم اکم معهم شهیدا کل چنو مد دوی سره موجود
ولئن اصابکم کورسی کی تاسو ته مسلمانانو فضل من الله فضل فتح او غنیمت د طرف د الله نه فضل مراد فتح او غنیمت دې ليقولن نخام خدا منافق وای اے مسلمانانو ته وای مال پکړو سرا کوینا کلم تکن تبویګنی چنوا بینکم پمن ستاسو کی و بینه پمن دد کی مودتن سدوستی او محبت ادا خو پخلا ورثوي وای ما جوړو دوست نه غنئ څنګه مو غنیمت تقسیم کو مالم پکې سرا نکل اپزړه کې پټ وای یا لیتنی حرمان و افسوس کنتو ماهم چې زد دوی سره موجود وې نو ما بم دا دور مال او غنیمت روړې وې فافوزا نو کامیاب شوه به فوزا عظیما فکامیابی لوی سرا ور منافق لوی کامیابی د دنیا دی مال او دولت توي الله اذا سے خلقو کار د الله لار کې جهاد نه فليقاتل في سبيل الله ودي جنگي کی د الله لار کې د کفار سرا الذين هكسان يشرون الحياه الدنيا اے دا یشرون مزاردا او دا شراب معنا د با او د اشترا راضی دا د ازداد نه ده دا لفظ د ازداد نه ده په معنا د خرصولو دا غستو دواړو راضی د ګور دایا په معنا د یشرون په معنا د یشترون ده د بیا د الذین موصول منافقان به مراد شي وای جهاد دیو کی د الله لار کې هغه کسان یشرون چې اخلی ژوند دنیا د آخرت مقابله کې ګور دنیا اغستی او آخرت پریخه نه د دې ته حکم کو چې ګور منافقت پریزي او جهاد کوي تاسو ګور دا نیمګړي دنیا غوړه کړي او آخرت مشاعت غرزولې یادی دې کې دا یشرون په معنا د یبيعون دې او د الذين موصول مراد مؤمنان دي او یودي جنگي کې د الله لار کې الذين مؤمنان یشرون الحیات الدنیا خرسوي قربانوي ژوند دنیا بالآخرت دا آخرت مقابله کې ژوند دنیا قربان کو آخرت واغستو ومن يقاتل في سبيل الله سوک چو جنگی دو کفار سرد اللہ لار کی فیقتل نو دے شہید کڑے شو او یغلب یا غالب شو فسوف زرد نوتیه چی ورب کودتا اجرن عظیما اجر لوی ورک جواندیر آگیو که شہید شو پدوارو حالتونو کے مالک ورسره د اجر عظیم وعده کړی دا دیو جن حدیث د صحیحین او بخاری او مسلم شریف کې راغلی الله حبیب فرمایي تکفل الله للمجاهد فی سبیله ان توفاه ان يدخله الجنه او يرجعه الى مسكنه الذي خرج منه بما نال من اجر وغنیمه الله د مجاهد د فارز مواری اغستی کده وفات کو جنت تبه وردن کی او کور تراغ نو سرد غنیمت او د اجر نبراشی او اجر عظیم سره د بخاری شریف کې د اجر عظیم معنا راغله دمر لوی مرتبه په جنت کې د بل عمل نشتا سمره چې د جهاد دا ځکه اعمال د اسلام ډیر زیات دي وګوره د کافرو سره چې څوک جنگي ګرځي عمره مرتبه نشته
نبی رسول الله نه صحابي تاسو به ما ته نه معلومات زیاده ته ځان مشر نه کی چې ما ته معلومات الله حبیب ته وی چې د جهاد عمر مرتبه ما ته نه معلومات. حدیث د بخاری شریف کې راغلی وای په جنت کې سل درجې دي او د هر درجې په منځ کې دومره فاصله ده لکه د اسمان او د ځمکې په منځ کې اعدها الله تعالی للمجاهدین فی سبیله او دا سل واړه درجې الله تیاری کړې دي د پاره دا خلکو چې د الله لار کې jihad کوي. نو په اعمالو کې دا سه عمل نشتا چې په اجر او ثواب او درجه کې دي د جهاد فی سبیل الله مرتبه تو رسیږي. د جهاد فی سبیل الله مرتبه تن رسی دا پټولو کې لوی مرتبه دا. وما لكم سشویتا سولرا لا تقاتلون فی سبیل الله چتا سو جنگی گئی نے مسلمانانو د الله لار کې اې کافر سره چې جنگی کی دا خود الله لار دا. والمستضعفین من الرجال اذا مستضعفین پس عطف دے نباز وی په اسم جلیل الله لا تقاتلون فی سبیل الله وفي سبيل المستضعفين. یو د آیات معنا دا سشوی چې جنگي گئی نه د الله لار کې والمستضعفين اپا غلار د کمزورو کې چې هغه د سړو او زنانو ماشومان ندي سمرا نارینا او زنانا او ماشومان د کافرو په قبضه کې دي. ای و یو ټکای پات کړو بیرو کی تړلی او ار وخت ورته د دین او د الله او د رسول بارکه دا سه خبره اوري چې هغه د زړه د ازار او تکلیف وي. یاد عطف د ګور په سبیل باندې وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين فلا رد کمزور کے. اور یہ عجیب انداز کے اللہ خپل بندگانو سره مخاطب دے وہی تو کور کے بچو سره ناستے او پجمی کی خم مزیدار یخسور لے اوڑی کے گرم ناستے خوریا اس کے او تچ د کور نہ جہاد تروزنا ناغ مسلمانان زنانا او هغه مسلمانان سړی او ماشومان چې د کافرو په قید کې دي او ور وخت جولای غړول چې الله موږ د پاره سلار جوړه کې د دای بسو کرا خلاصي ای خجاړي فریادونه کوي نو د کافرو د لاسو د پنج نه بدای سو کرا خلاصي. ابن عباس رضی اللہ عنہما وی بخاری شریف حدیث نے کنت انا و امی من المستضعفین ویزا زما امورم پدی کمزورو کیوا منگم د کافرو په قبضه کیو هجرت ته نه پریخو. اپدی کی ګور سلمہ ابن هشام مو ولید ابن ولید مو ابا جندل ابن سہیل مو دا کفارو پات کړو کی تړلیو والو ټکولی دی وجن عبد الله مبارک رحمه الله دا مشهور محدث ته ابن مبارک دغه الله لار کې شپږ میاشتې jihad کولو شپږ میاشتې به درس او تدریس کولو نو چا ورته وی ټول کال تدریس کوا ودا خبره من کې نه چې یو زنانه د کافرو په قبضه کې وي او دای بی عزتی کوي هغه چغي وای ما ته دا خبره د ناشته اجازت نه راکړي دا د ناشته اجازت نه راکړي او د دوی دا ژوند مخ کې سو د دوی ژوند مخ کې ګډوډو
دا فضیل ابن عیاض او دا عبد الله مبارک رحم الله خپل منځ کې مرګریو د دواړو یوځه توبه وستا نو فضیل ابن عیاض رحم الله بزان لازم کل چې تر مرګ ژوند بټول په حرم د مکه مکرمه کې تیروم ابن مبارک د جهاد لار اختیار کا وګوره دام لوی شه چې حرم کې یو مزیو پلاک میں طوافونه کې کعبه شریفه لګوره خو که د حرم عبادتم دے خود جهاد دے عبادت پس نه رسیږي دیو جن یو کس وی زه عمره تزم عبد الله مبارک رحم الله په مورچا کې وی زما دا یو حد دا زما یو دوست هغه ته ورکی نو دا خط رولې ګلو خط سو شعرونه ورته لیکلیو یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انك في العبادة تلعب اے د حرم عبادت کون کیا کمون دیو کتو دا خپل عبادت بدر تلو بخکار شی من کان یخذب خده بدموعه فنهورنا بدمائنا تتخضب چاک خپل لننګي او ګره پوخ کول اندکړي او په حرم کې جاړي وای راش زمونږ مخونه او سینې په وینو رنگ دي نو د اوخ کو د وینو پرنګ کې ډېر لوی فرق دی او کانا یتعب خیله فی باطلی فخیولنا یوم السبیحة تتعبو وای کسو کسونه په باطل کې استړي کړي خپل خواهشات پس منډي وای ساری وخت مونږ حمله کړي اسونه مو بیا استړي وی ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا رحج السنابک والغبار الاطیب اے وای بوی د تیریدن کو تاسو لپاره دی او مونږ تیریدن کیو اگر دی کې څومره کمال پروت دی دا مسجد چې آباد دی دا کورونو کې زنانه چې په حیا دي دا خلک چې د دین او د دنیا کارونه پامن کوي دا د چا د قربانو وجدا ای دشمن منکړه کچری جهاد نه کوي نو دشمن براشي جمعات به جمعات پاتې نشي او دین او دنیا بلې تاړ کی او د زنانو حیا سره کورونو کې اوسېدل بس شي دا به ګډوډ شي ولقد اتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب وای منتظم د پیغمبر صحیح او رښتینی وینا راغلي لا استوي غبار خيل الله في انف امرئ ودخان نار تلهب اې د چا پس پګمو کې چې د الله د لارې د جهاد دوړ رااله نو د جهنم لمبي او د دوړې جمع کې دي نشي هاذا کتاب الله ينفق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب دا د الله کتاب دې او مونږ ته د حق خبرې کوي الله وی چې شهید ګوره مړ نه دی ویس شوی تاسو لا تقاتلون فی سبیل الله چې د الله لار کې جنگي غینا والمستضعفین او پلار د کمزورو کې من الرجال د سړونا او پخلاصولو د کمزورو کې د سړو د زنانونا والولدان او د ماشومانونا دا مسله علماء ذکر کړي الله دې مسلمانانو ته اسلامی خلافت او حکومت ورکړي وی واجب دی پټول مسلمانانو چې کچره مسلمانان د کافرو په کې تھی وی
نو کو د ټول مال پکې ختميږي ختم دي شي خدای به را خلاصي دا وی فی المال حق سوى الزکات دا پدی را خلاصول دي وګوره د باز خلکو کارنامې پاتې چې حجاج ابن یوسف ګوره ظلمونه ډېر کړی خو غیرت اسلامی سورم د کراچۍ دی بندرګاه سره سکانو د مسلمانانو یو جهاز او کشتی نیولې وا دای کې زنانم وي و یو زنانو یا حجاج ورسول می څومره کړه خو دې غیرت له وګوره وی حجاج روټي خوړه دې کې پیغام را رسیدو چې مسلمانانو سمندري جهاز او کشتی کافرو نیولې او هغه کې اوزن انا وی حجاج وی روټي دا سره وښتا په تعالی کې وګورځول نور داغه تیرې دنا او هندستان طرف ته مخ وی لبیک یا بنتي زمالور عزت تابعدار ما کې بسا وړي او ته د کافرو په لاس کې او محمد ابن قاسم رولې ګلو او حمله وشوا او هغه جهاز او مسلمانان د کافرو نه خلاص کړي او سکان او راجا دهر ټول قتل شو وسم ګورا دی ملتان کی مشهور باغ دی هغه ته باغ قاسم وایي دی پورې محمد ابن قاسم رحم الله راغره والمستضعفین کمزور من الرجال د سړونا والنساء د زنانو والولدان او د ماشومانو الذين هاغ کسان یقولون چوای ربنا ازمونگ ربا خرجنا روباسی مونگا من هذه القرية الظالم اهلها اید دی خار نچ ظالمان دی اسیدن کی ددی اگر اللہ عجیب کتاب دے خار دی دے کہ مکہ مکرمت مراد دا نو د ظلم نسبت خار تو نکو وسیدن کو ته کو خار خو هغه خو مبارک خارو وسیدن کی پکې دغه وخت کې کافر او مشرکان دي او باسی مونږ د دې خار نا چې مکه مکرمه را الظالم اهلها چې ظالمان او کافران او مشرکان دي وسیدن کی د دې وجعل لنا من لدنك وليا وګرځه مونږ د فار د خپل طرف نه وليا دوست وجعل لنا من لدنك نصيرا وګرځه مونږ د فار د خپل طرف نه امدادي الذين هاكسان آمنوا چې مؤمنان دي يقاتلون في سبيل الله دای جنگی کی د الله لارکه والذین کفروا کسان چې کافر دي یقاتلون فی سبیل الطاغوت دای جنگی کی پلار د شیطان کې اے شیطان خوشالی فقاتلوا نو جنگی گئے دی ایمان خاندان و اولیاء شیطان د دوستانو مرګرو د شیطان سرا ان کید الشیطان کان ضعیفا بیشک د مکر د شیطان بیشک مکر د شیطان دا کمزور ہے ګور د شیطان مکر سے کمزور ہوئے خود و شرط نصرا اے د شیطان د کافر مکر با میشا کمزور وی کو مسلمانانو کی دو خبری وی یو ایمان الذین آمنو کی دیت اشاروں کا او دویم اخلاص فی سبیل اللہ کی دیت اشاروں کا کہ مومنان پا دو صفتن موصوف دی نو د کافر سمر مکر و اسلحہ و فوجون چی دی دا ټول کېد به کمزورې خو یو شرط دی باندې چې جنگی دن کی صحیح مومنان دی بل فی سبیل اللہ دی اخلاص تے س دنیا او سلالچ
او نور څه خبرې پزړه کې ندي غوټه کړی دی جنگیدو کې مقصد خالص د الله رضا ده وګوره دوو شرطونو سره د کافر کې ته کمزور وي انکه د شیطان کان ضعیفا بیشک مکرو فریب د شیطان دا کمزور دی نیمه ګنټه تفریق د بیا راځي